ښوونځی ستاسې په کور کې. د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ او خوشحاله یم چې تاسې به روغ او جوړ راته یاست. ګلالیو زده کوونکو لکه څرنګه چې پوهیږئ زموږ پروګرام ښوونځی ستاسې په کور کې دی او زه د ریاضي ښوونکی بیر احمد مهماني یم. تاسې ته د 12 ټولګي ریاضي د انټیګرال په برخه کې کار کوم. زموږ موضوع نننۍ په تعویض طریقه انټیګرال نیونه ده. په دغه برخه کې کار کوو چون تاسې درسونه مخکې څه لوستي دي او د کتاب هغه 80 سلنه برخې نه موږ او تاسې دلته شروع کوو، نو راځم په تعویض طریقه انټیګرال نیونه باندې کار کوم. تاسو ته واضح معلومه ده ځینې تابعګانې د انټیګرال لاندې په داسې شکل باندې واقع وي چې موږ راسن کولی شو د انټیګرال محاسبه کړو یا هغه کوم فورمول ته کومې قاعدې ته جوړ وي هغه موږ کولی شو محاسبه کړو. خو ځینې وخت د انټیګرال لاندې داسې تابعګانې واقع کېږي چې نوموړې تابعګانې مرکبې تابعګانې وي، یعنی موږ نشو کولی چې مثلا هغه ډایرکټ محاسبه کړو د هغوی انټیګرال لاسته راوړو. نو په دې اساس باندې موږ کوشش کوو چې د یوې تابع مشتق واخلو، د مشتق اخیستلو په صورت کې موږ ته په عین وخت کې بله تابع لاسته راکوي. نو په دې اساس باندې موږ بیا کولی شو د تعویض طریقې نه چې شوق استفاده وکړو او ځان خپل هدف ته ورسوو. مخکې له دې نه زه د کتاب لومړنی مثال تاسو ته حل کړم. زه راځم یو ساده کوچنی مثال بهرنی مثال حل کوم. مثال مثلا په دې شکل باندې موږ لیکو چې انټیګرال ده. داسې یو سوال دی مثلا لیکل شوی دی انټیګرال د x مربع منفي یو کل په توان د لس ضرب 2x dx. دا یو مثال دی. زه غواړم چې مثلا دغه انټیګرال محاسبه کړم. که چیرې دلته موږ د مطابقت په اساس دې ته انکشاف ورکوو، دا ورسره بیا ضربه ډېر یې اوږده کشاله ترې جوړېږي، نو غوره طریقه دا ده چې موږ د تعویض طریقې نه استفاده وکړو ځان هدف ته ورسوو. که چیرې موږ د دې مشتق واخلو د 2x 2 لاسته راکوي، دلته زموږ ته څه ګټه نه راکوي، راته ګټور نه پرېوځي. خو که چیرې موږ د دغه د قوس دننه تابع x مربع منفي یو مشتق واخلو موږ ته 2x راکوي، د دې مشتق اخلو دغه تابع موږ ته راکوي. راځو داسې لیکو چې یو مساوي کېږي یو مساوي کېږي x مربع منفي یو مشتق اخلو د یو مشتق نظر x ده du بر dx دا مساوي 2x. که چیرې دا موږ داسې ولیکو چې du مساوي کېږي 2x dx دا د du قیمت شو. دلته راځو سوال ته. انټیګرال د x مربع منفي یو کل په توان د لس ضرب 2x dx. ګلونو زده کوونکو په دې خاطر مې بهرنی مثال ولیکو. ستاسو د کتاب لومړنی مثال لږ پیچلی شکل لري، تر څو تاسو دغې سره لږ شان عادت شي هغه بیا تاسو کولی شئ موږ سره مخ ته ښه لاړ شئ. x مربع منفي یو قیمت یو دی، یو په توان د څو لس ضرب ده 2x dx. د 2x dx قیمت څه شی دی du. اوس که چېرته تاسو مخکې درسونو ته لږ سوچ کړی تاسو خو داسې یو قضیه لوستې چې انټیګرال د x په توان د n dx دا مو لوستې ده چې x په توان د n جمع یو پر n جمع یو جمع سی n به خلاف د منفي یو وي. دې لپاره تاسې کار کړی دی، نو دا دغه قضیې پیروي کې په هماغه اساس باندې مخ ته ځو. دا به څنګه ولیکو؟ یو په توان د لس جمع یو پر لس جمع یو او جمع ثابت عدد دا مساوي کېږي. د یو په ځای کولی شئ تاسې بیرته خپل قیمت هم ماویس کړئ. قیمت څه شی دی؟ x مربع منفي یو کل په توان د لس او یو یولس پر یولس جمع څه شی سی. نو د دغې تابع دپاره هغه اولیه تابع دا شوه جمع سی. سی یو ثابت عدد دی، کیدای شي 2 3 4 5 شپږ پروا نه کوي چارې عدد دی، خو یو ثابت عدد دی. راځو د کتاب مثال ته. د کتاب مثال دی انټیګرال ده از یو نه تر دوو پورې یو نه تر دوو پورې dx پر 3 منفي 15x کل مربع دا مساوي کېږي له څه سره. دغه تعویض موږ انټیګرال موږ تاسو تعویض په طریقه باندې حل کوو چې انټیګرال هم معین دی، سرحدات هم لري. په دې خو تاسو پوهېږئ چې انټیګرال دوه ډوله باندې یو معین انټیګرال دی بل نه معین انټیګرال دی. معین انټیګرال تاسو ته د یوې سطحې مساحت حجم د قوس اوږدوالی دا راښیي او نامعین انټیګرال بیرته یو اصل یا اولیه تابع تاسو ته درکوي. د دې لپاره موږ دغه مخرج تعویض کوو، صورت موږ او تاسو ته راکوي. یو باندې ټي باندې پي باندې پروا نه کوي. یو مساوي کېږي څه لیکو 3 منفي 15x. دا باید په دې شکل ولیکو du بر dx دا مساوي کېږي. د دې مشتق خو صفر کېږي ثابت عدد دی، د منفي 15x مشتق منفي 15 دی، طرف وسط منفي 15 dx. دلته موږ ګورو چې موږ dx لرو منفي 15 نه لرو. د دې لپاره موږ او تاسې اطراف په منفي 15 باندې ویشو du پر 15 دا مساوي له څه سره شي dx سره شي. دلته اوس دوه خبرې دي. که چیرې تاسو غواړئ چې سوال تر اخره پورې په همدغه شکل باندې حل کړئ، یعنې بیرته تاسو غواړئ چې مثلا د یو په ځای بیرته خپل قیمت وضع کړئ، نو بیا به د انټیګرال سرحداتو ته تغییر نه ورکوئ. خو که چیرې غواړئ چې سوال تر اخره پورې په یو کې لاړ شي او په یو کې سوال حل کړئ، بیا به د انټیګرال سرحدات تاسو څه کوئ بدلوئ. مثلا غواړو چې د انټیګرال سره موږ غواړو سوال په یو کې حل کړو، نو بیا به داسې کار کوو چې سرحدات به بدلوه. د x قیمت موږ ته دلته راکړل شوی، د x قیمت څو دی؟ یو دی. د یو دپاره کار کوو. که x مساوي یو شي نو راځو یو مساوي کېږي 3 منفي 15 ضرب یو دا مساوي شو 3 منفي 15 او دا مساوي شو په منفي 2 سره.
بل ځل دپاره بیا راځو ایکس مساوي څو دی دا په اسانۍ سرحد راخلو ایکس مساوي 2 دی نو دا ځل به ولیکو چې یو مساوي کېږي 3 منفي 5 ضرب 2 دا مساوي شي 3 منفي 10 او دا مساوي په څو سره شي منفي 1 زموږ د انټګرال سرحدات د منفي 2 نه تر منفي 1 سره خو دا په دې صورت کې چې تاسو به سوال په یو کې حل کوئ که چیرې د یو په ځای مو بیرته قیمت وضع که په اخر کې نو بیا به تاسو د انټګرال سرحدات خپل پخواني سرحدات پرېږدئ په هماغه کې به حل کوئ راځو لیکو چې انټګرال ده یو نه تر 2 پورې डी एक्स پر 3 منفي 5 x کل مربع دا مساوي کېږي انټګرال ده سرحدات لیکو زموږ استاد سرحدات د یو نه یو چې وضع که منفي 2 لاسته راغی دوم چې وضع که منفي 1 لاسته راغی نو لیکو چې منفي 2 نه تر منفي څو پورې 2 پورې डी एक्स د डी एक्स قیمت موږ پیدا کړی د डी एक्स قیمت دغه دی د डी एक्स قیمت منفي डी یو پر 15 دی پر یو دی کل مربع دی دا مساوي شي انټګرال د منفي 2 نه تر منفي 2 پورې داسې کار به وکړو چې دغه منفیه کې بار 5 به د انټګرال نه بیرون کړو دا به بیرون شو انټګرال د डी یو پر یو مربع شو دا مساوي شي منفي 1 پر 15 انټګرال دا پورته ویسو مخرج نه به صورت ته لاړ توان اشاره تغییر مومي डी یو شو دا سرحدات د منفي 2 نه تر منفي 2 پورې دا مساوي شي منفي 1 پر 15 خپل لیکو د دې توان سره یو جمع کوو یو په توان ده منفي 2 جمع 1 پر منفي 2 جمع 1 دا منفي 2 نه تر منفي 2 پورې دا مساوي شي منفي 1 کې بار 5 یو په توان ده منفي 2 1 منفي 1 منفي 2 منفي 1 دا منفي 2 نه تر منفي 2 پورې دې ځای پورې راغلو اوس دا منفي تقسیم منفي دا خو څه کېږي مثبت کېږي یو په توان د منفي 1 به مخرج ته ویسو یو پورې وشو او سرحدات په څه کړو وضع کړو دې ځای پورې به تاسې اخیستی د کتاب دغه مثال بیرته په دغه په اسانۍ برخه کې حل باندې شروع وکړمه دې ځای پورې تاسې ورسو منفي 1 کې بر 5 یو په توان د منفي 1 پر منفي 1 د منفي 2 نه تر 2 پورې دې ځای پورې راغلی راځو دا مساوي کېږي منفي تقسیم منفي مثبت شو 1 پر 15 1 پر یو شو او منفي 2 نه تر 2 پورې منفي 2 پورې که چیرې مو دلته د یو په ځای دا قیمت وضع که نو بیا به ګور د انټګرال سرحدات ستاسو هماغه مخکیني وي خو که چیرې مو قیمت نه وضع کوئ اوس دا تاسو چون سرحدات بدل کړي نو اوس همدا په یو کې موږ وضع کوو 1 پر 15 د یو په ځای لیکو چې 1 پر منفي 1 منفي 1 پر منفي 2 دا په دې شکل باندې لیکو دا مساوي شي 1 پر 15 دا منفي تقسیم منفي مثبت کېږي 1 پر 2 دا منفي 1 پر وش دا مثبت په مخې ته ولیکو لږ پس خبر ولیکل شي دا به 1 پر څوک وکړو په دې شکل باندې دا مساوي شي دا اوس په دې شکل باندې مخ ته ویسو چې دا مساوي کېږي 1 پر 15 خپله دا به ولیکو مشترک مخرج به ورته 14 تقسیم 2 و 14 تقسیم 2 دا مساوي شي 1 پر 15 دونه چې 2 کم کو څو پاتې کېږي 15 پر 14 د 15 بله 15 سره چې کو اختصار کو 1 پر 14 دغه انټګرال ځواب زموږ ستاسې څو شو 1 پر 14 شو راځو د کتاب دوم مثال ته دوم مثال به هم درته زه حل کړم دریم مثال به تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې پرېږدم تاسې به هم لږ کار کوئ د خیره بیا هم کوم سوال کې مشکل و ستونزه ونه پوهېدلی کولی شئ د ننګرهار معرف ریاست صفحې له لارې یا هم د انعکاس راډیو تلویزیون له لارې تاسې کولی شئ موږ ته خپلې پوښتنې راولېږئ موږ بس تاسې پوښتنې انشاءالله تاسې ته په ډېر ښه شکل جواب کړو راځو زموږ دریم مثال دی ستاسې د کتاب دوم مثال دی 0 نه تر 1 پورې ګلونو زده کوونکو زړه به نه تنګوئ نو دا سوالونه یې د ریاضي لږ لږ اوږده وي 1 جمع 2x مکعب کل په توان د 15 dx طریقه باندې ځان پوه کوئ طریقه تاسو انشاءالله زده کړئ تاسو کولی شئ سوالونه بیا هر سوال په ډېر ښه شکل سره حل کړئ اوس ګورئ تاسې زده که چیرې دغې تابع مشتق موږ واخلو دغه تابع راته راکوئ x مربع دې مشتق 3 ضرب 2 څو کړي دی خو 0 شو 3 ضرب 2 شپږ x مربع دلته x مربع دی x مربع dx دا موږ ته ورکوي نو دغه تابع مشتق اخلو دا تابع موږ ته راکوئ راځو یو تعویض کوئ وي تعویض کوئ پروا نه کوئ ښه یو مساوي کېږي 1 جمع 2x مکعب du پر dx دا به څنګه تاسو نه ولیکئ شاباس د دې مشتق چې واخلئ د 0 شو شپږ x مربع شو طرف او وسط پای کړئ du به مساوي شي شپږ x مربع dx اوس دلته وګورئ تاسې x مربع dx لرئ شپږ نه لرئ
که چیرې دا داسې هم تاسو هم لیکلی شئ چې 1 پر 6 ضرب 6 داسې هم کولی شئ خو هغه خو چون ستاسې د څوی نه لږ بیداغ کېږي هغه زده کوونکي چې مثلا ډېر په ریاضي لږ پوهېږي کولی شي تریکونه پکې وي دلته 1 پر 6 ضرب 6 ولیکي هغې ته یې جوړی خو نه موږ اطراف په 6 تقسیمو داسې چل کوو چې ډي یو پر 6 دا مساوي کېږي x مربع ډي x. اوس خبره بیا چون ګورو چې انټګرال مین دی سرحداتو کې خبره ده که سوال په یو کې حل کوئ نو سرحدات به بدل کړئ او که په یو کې نه حل کوئ نو بیرته به تاسو خپل سرحدات لیکئ. راځو د x قیمت څو دی لاندنی سرحد دی 0 دی 0 د یو دپاره به کار وکړو یو به مساوي شي د 1 جمع 2 ضرب 0 مربع دا هم مساوي 1 سره شو. د انټګرال پورتنی سرحد څو دی 1 دی 1 نو د یو دپاره به قیمت لاسته راوړو د یو قیمت بیرته په دغه کې دلته وضع کوو دغه ځای کې دلته چې موږ وضع کړو بیرته د یو قیمت لاسته راځي 1 جمع 2 ضرب 1 مکعب نو دا به هم مساوي له څو سره شي 2 او 1 3 سرحدات زموږ د 1 نه تر څو پورې شو سرحدات د 1 نه تر 3 پورې دا زموږ د انټګرال سرحدات شو. راځو اوس د انټګرال د محاسبه کولو لپاره لیکو چې انټګرال د 0 نه تر 1 پورې x مربع ضرب 1 جمع 2x مکعب کل په توان د 15 ضرب د dx دا مساوي کېږي. لیکو چې انټګرال ده 0 چې موږ وضع کړی 0 که نه څو لاسته راغلی 1 0 هم چې وضع کړی موږ ته 1 لاسته راغلی 1 او چې 1 هم وضع کړی څو لاسته راغلی 3 1 نه تر 3 پورې 1 جمع 2x د 1 جمع 2 په ځای څه لیکو یو لیکو په توان د څو لیکو په توان د 15 x مربع dx د x مربع dx په ځای خپل قیمت لیکو دا د قیمت ګورئ څه د du پر څو du پر 6 زده کوونکو توجه مو غواړم 1 پر 6 به بیرون ولیکئ انټګرال د u په توان د 15 1 نه تر 3 پورې du دا مساوي کېږي 1 پر 6 دا به څنګه ولیکئ شاباس تاسې یو په توان د 15 او 1 6 پر 6 سرحدات د 1 نه تر څو پورې 3 پورې دا مساوي شو 1 پر 6 10 ضرب 6 سرحدات به وضع کړو 3 په توان د 6 منفي 1 په توان د څو 6 دا مساوي کېږي 1 پر 6 10 3 په توان د 6 3 په توان د 6 سره به چل وکړو داسې به ولیکو چې 3 په توان د 15 ضرب 3 په توان د 1 منفي 1 دا مساوي شو 1 پر 6 10 3 په توان د 4 یو اتیا کېږي 3 په توان د 15 243 کېږي 243 ضرب 3 243 ضرب د 3 9 3 4 12 3 2 شپږ او یو څو 929 منفي څه شی یو دا مساوي شي 929 نه چې یو کم کو څو پاتې کېږي 900 او څو 928 تقسیم پر څو تقسیم پر 14 نو 928 تقسیم پر 14 چې اختصار کې 102 پر 9 او چې ساده کې نو 0.2 متوالي 0.2 متوالي دا دی ځواب شو. زه دریم مثال د صرف تاسو ته راهنما کوم ګلونو زده کوونکو او تاسو کولی شئ خپله په دغه مثال باندې چې شوقی کار وکړئ کولی شئ تلویزیون سکرین ته تاسو متوجه شئ زه درته راهنما کوم ته هماغه راهنما له مخې تاسو کولی شئ چې مخ ته لاړ شئ. دریم مثال انټګرال د x پر 1 منفي 4 x مربع زیر جذر dx کوشش به وکړئ چې د جذر لاین تابع تاسو په یو سره تعویض کړئ یو مساوي 1 منفي 4 x مربع کړئ دواړه خواونه مشترک واخلئ طرف وسط کې x dx به مساوي شي منفي 1 پر 8 du سره دا قیمت ګذاري هلته وکړئ نور سوال خپله طریقې ته جوړېږي او مخ ته تللی شئ. ورپسې دغه بل سوال دی چې مثلثاتي نسبت پکې راغلی دی مجبور یم چې باندې کار وکړم ځکه اکثره شاګردان خو مثلثاتو سره هم ډېر زیات مشکل لري مشکل په اساس باندې دا هم تاسو کولی شئ په همدغه شکل باندې دیم راهنما به درته وکړم تخنیکر به تاسو ته مثال څلورم مثال به په سکرین راوړي زه درته راهنما کوم تاسو کولی شئ نور مثال خپله مخ ته یوسئ. انټګرال د x مکعب ضرب د کوساین x مربع په توان د 4 جمع 2 dx دغه x په توان د 4 جمع 2 او د ds کوشش به وکړئ چې یو مساوي x په توان د 4 جمع 2 سره کوئ او دې نه دواړه خواونه مشترک واخلئ x مکعب dx درکوئ دا به تاسې وضع کوئ نور به مخ ته لاړ شئ د کوسین 1 پر 4 انټګرال د کوسین یو ډي یو شکل لري او د کوسین یو انټګرال سین یو دی یو په ځای بیرته خپل قیمت وضع کوئ. راځو بل عنوان ته زموږ ستاسې بل عنوان قسمي انټګرالونه دي. بل انټګرال چې دی بله موضوع زموږ چې ده وبخئ قسمي انټګرالونه قسمي انټګرالونه دي یعنې په قسمي طریقې سره موږ او تاسو انټګرال نیونه کوه یا دې ته حسوي فورمول هم ویل کېږي
که چیرته د انټګرال لاندې داسې دوه توابع سره د ضرب په شکل لیکل شوي چې د ضرب وړ وي یا نه وي، مثلا یوه لوګاریتمي تابع وي بله اکسپوننشل تابع وي، یا یوه مثلثاتي تابع وي بله الجبري تابع وي، یا یوه معکوس مثلثاتي وي بله الجبري تابع وي. چون د دوی انټګرال کول لږ ستونزمن کار دی، یعنې تاسو کو نه شئ کولی چې د یو مثلا دې ته خپل فورمول ډایرکټ ولیکئ او په هغه باندې محاسبه کوئ. د دې لپاره به تاسو دوه حالات غوره کوئ، د یوې تابع به مشتق اخلئ، د بلې تابع به انټګرال اخلئ. اکثره وخت زده کوونکي دې سره په جنجال کې واقع کېږي چې موږ څنګه پوه شو چې د کومې تابع مشتق واخلو د کومې تابع انټګرال واخلو. نو د دې لپاره کولی شئ تاسې د لیټ د قاعدې نه استفاده وکړئ. لیټ ال آی ا ټي ای د لیټ د قاعدې کولی شئ دې نه تاسو څه شی وکړئ استفاده وکړئ. ال چې دا لوګاریتمي تابع ده او ا چې دا انورس ټرایګونومیټریک ده یعنې معکوس مثلثاتي ده، الجبري تابع ده، ټي مثلثاتي ټرایګونومیټریک او ای چې دا اکسپوننشل تابع ده. یعنې دغې قاعدې په اساس باندې تاسو کولی شئ ډېر په اسانه ډول باندې ځان مطلب هدف ته ورسوئ. راځو د کتاب لومړي مثال ته. د کتاب لومړي مثال نه مخکې تاسو کولی شئ چې ځان ته دغه رابطه ولیکئ د قسمي انټګرال د حل لپاره چې انټګرال د یو ضرب د ډي وي دا مساوي کېږي انټګرال د یو وي منفي انټګرال د وي ضرب د ډي یو. او که چیرې انټګرال ماین وي سمه ده نو بیا به داسې لیکي چې انټګرال د ا نه تر بي پورې یو ډي وي دا مساوي کېږي، بیا به داسې لیکي چې یو وي ا نه تر بي پورې منفي انټګرال د ا نه تر بي پورې وي ضرب د ډي یو. بیا به په دې شکل باندې لیکي که چیرې ماین وي دا شو، که چیرې ناماین شو دا شو. دې رابطې نه به تاسو کولی شئ چې څه وکړئ استفاده وکړئ. ښه راځو اول مثال ته. اول مثال په دې شکل دی چې انټګرال د صفر نه تر یو پورې منفي ایکس ضرب د ای په توان د ایکس ډي ایکس. موږ غواړو دغه سوال حل کړو. ګورئ سوال ته که متوجه شو یوه الجبري تابع ده او بله اکسپوننشل تابع ده. دا که اوس چېرته مثلا لیټ قاعدې ته موږ وګورو اول لوګاریتمي ده، بیا معکوس مثلثاتي ده، بیا الجبري ده. الجبره مخکې راغلې ده او اکسپوننشل وروسته راغلی. نو دا کومه تابع چې مخکې ده دا موږ تاسو په مشتقي تابع سره یا په یو سره دا کړو تر څو دې مشتق واخلو. یو مساوي له څه سره کوو منفي ایکس سره او ډي یو پر ډي ایکس دا مساوي له څه سره شي منفي یو سره شو. دواړه به طرف او وسط کو ډي یو به مساوي په منفي ډي ایکس سره شي. دا د ډي یو قیمت شو. راځو د ډي وي دپاره موږ کار کوو. ډي وي مساوي کېږي د څه سره کوو ډي ای په توان د ایکس ډي ایکس سره ای په توان د ایکس ډي ایکس. اوس چون ډي وي دی دواړه خواله موږ تاسو انټګرال اخلو. انټګرال د ډي وي دا مساوي کېږي انټګرال د ای په توان د ایکس ډي ایکس. وی به مساوي شي دا ای په توان د ایکس ډي ایکس انټګرال ای په توان د څه شی دی ایکس دی. راځو په خپل عمومي رابطه کې دا اوس وضع کوو. انټګرال د یو ضرب د ډي وي دا مساوي کېږي یو ضرب د وي منفي انټګرال د وي ضرب د ډي یو. اوس د دغه یو او وي په ځای بیرته خپل قیمتونه وضع کوو. انټګرال د یو ډي وي منفي ایکس ضرب د ای په توان د ایکس ډي ایکس دا مساوي کېږي یو وي د یو قیمت څه شی دی؟ د یو قیمت چې موږ هلته وضع کړ دا دی منفي ایکس ضرب د وي قیمت څه شی دی ای په توان د ایکس منفي انټګرال د وي ډي یو د وي قیمت څه شی دی ای په توان د ایکس ډي یو د ډي یو قیمت څه شی دی منفي ډي ایکس. نو دا مو مساوي شي دا منفي ایکس ای په توان د ایکس دا منفي علامه بهر راوځي مثبت به شي انټګرال د ای په توان د ایکس ډي ایکس به شي. دا مو مساوي شي منفي ایکس ضرب د ای په توان د ایکس په خپله نه ویشته کړو. ای په توان د ایکس ډي ایکس انټګرال د اکسپوننشل توابع و انټګرال دی د خپله ای په توان د څه شی کېږي ایکس کېږي او جمع څه شی سی. راځو دوم مثال ته. سرحدات چون انټګرال ماین دی سرحدات لري نو کولی شو چې موږ ولیکو چې ا نه تر بي پورې دا په دې شکل باندې نو کولی شو سرحدات مثلا تاسو کولی شئ چې وضع کړئ صفر نه تر یو پورې صفر نه تر یو پورې او دلته هم صفر نه تر یو پورې صفر نه تر یو پورې. نو دلته هم صفر نه تر یو پورې ولیکئ دلته به هم صفر نه تر یو پورې. دا مساوي په دې شکل به ولیکو چې منفي یو ضرب ای په توان د یو او منفي صفر ضرب د ای په توان د صفر جمع ای په توان د یو منفي ای په توان د صفر. چون دا صفر کېږي او دا چې د منفي ای شو دا هم ای شو دا به دې سره ختم شي ځواب منفي یو چون انټګرال منفي کېدلی نه شي نو قیمت ځکه دا یو سطح مساحت موږ ته راښیي نو ځواب یې مثبت یو شو. دا و د نننۍ ورځ درس. تر بیا چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې په پاک الله سپارم. ښې چارې ښه وختونه ولرئ د یو ازاد او باثبات افغانستان په هیله.